شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو زه له نوښار پیربی کې پرون ما یو پوسټ هم کړی چې هوښیار اوسئ د غلو هېڅ پته نه لګي. همدغه شان واقعه 2-3 ورځې مخکې زموږ پیربی کې بیا یو ځل راغلی وه. د ګیس د دوی څه سولر سیسټم دی هغه یې وړی و. اوس د ګیس والا د ملګري راغلي دي. مونږ به د اکسیجن صاحب هم ډېره شکریه ادا کوو د هغوی چې چا پکې مرسته کړې ده به شکریه ادا کوو. خو دې سره سره ویل غواړو چې دا به تر کومې کېږي. دا د ګیس والا ملګری خو دی وایي ما نه د کور نه 3 شیشې وړي دي چې چا نه تپوس کوي یې څه نه څه وړي دي. زه خپله یو سوشل ورکر زما نه هم دوکان مات کړی دی 1.5 میاشت وشوه هېڅ پته یې نه لګي. د 1.5 لاک روپو سودا یې وړې ده. بس الله دې زموږ په حالونو باندې رحم وکړي. الله رانه ناراضه دی. خو په هر حال دا پروګرام د ګیس حوالې سره دی د دې به بې ځاد نه پوره تفصیل اخلو. ستړی مشر ورور. بسم الله الرحمن الرحیم. آصف رار موږ ستاسو یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوو چې د کلي په دې ښېګړو کې خیر ښېګړو کې منډې تړې کې تو موږ سره شانه بشانه منډې وکړې که شپه وي که ورځ وي که ګیس ته که بجلي ده. دا چې زموږ د ګیس دا مسله ده دا یو ځل نه دا 2 ځله دا کار وشي دلته نه بیټري او دا سولر لاړ شي دا کم از کم د 30,000 روپو وي سره د بیټرۍ. نو دا اوس 3 ورځې نشي دی کم از کم 8مه ورځ ده. نو په جان آباد کې خو ټول جان آباد کې ګیس پریشر چې دی لو دی او په د انوار القرآن نه اخوا چې څومره هم کورونه دي الیډ فلور میل سره برفخانه سره چې کومه زړه برفخانه ده هلته کې اړو ګیس شته دی نه. 8مه ورځ موږ اکسین صاحب ته جرګه بورته او د هغه د خدای قدر وکړي مدثر صاحب دی مردان کې مین حافظ کې دی امیر مجید صاحب دی دې ټوله موږ یو جرګه بورته مینت مولو کو مین کردار پکې موږ سره عاطف رور زموږ د کلي دی زموږ رور دی موږ سره شپه ورځ دی منډې تړې دی موخې دی ګیس حوالې سره چې څه مسله هم راشي موږ عاطف خوار راټینګو. نو عاطف رور هم را سره پکې لاړو د قاضي صاحب دی د زاخیلو هغه خوار هم را سره و او ته هم را سره پرون خپله تلې وې نه ته موږ ریکویسټ وکړو نه وي دا ځله موږ په دې 3م ځل شیشه اخلو سره د بیټرۍ خو دا به اخري ځلي. نو اوس دی کې موږ د کیمرې غم وکړو ستا په وساطت باندې دې کې موږ د کیمرې غم هم وکړو کیمره مو پکې ولګوله که دې سره څوک چیړ کوي د شپې دغه سره د ګیس لو پریشر او دغه سره دې سره مخکې به چیړ هم کېدو که ابه کې کوي ابه هم پکې راځي غلا خو ډېره لویه خبره ده که دې سره څوک هم چیړ کوي نو بس کیمره دلته ولګېده اصرار به یې په تعاون به یې اصرار به را سره د دوی په دې دغه مو ولګوله خو هغه هیډن کیمره را چاته ښکاري نه او بل حالات خو خراب دي تله برس په 9:30 بجې موبایل ویستی شو دا خوشمیر وایي دی د امانګړ دی دنه شیشې شتې شوي ما ورسره منډې تړې والې دي خو دا شیشو څه پته ونه لګېده نه غل معلوم شو تا نه پکې غلا وشوه دلته به اوس په 9:30 بجې موبایل ویستی شو. چرمن صاحب داسې مو اورېده چې دې کې به تاسو کرنټ هم پرېږدئ او کرنټ خو بس هغه دی خپل ټایم دی که نه دی به راځي لیټ ټایم کې هغه دی پرېږدي او بندی به بیا د دی کار دی نو به زه کلیوالو له ټول له خواست کوم او د خو شوه کورونه دی له خو مو وي چې یاره دې سره به بلکل لکه دې ګیس دی دغه سره به شیړی نه بس که کوم سړي وله یا بجلی ونیو یا څه مسله پکې راغله که نه نو د خپل ځان به خپله ذمهوار وي که غلا وشوه دا زړې هغه چې کومې غلاګانې شوي دي بیټري پټه شوې یا سولري پټې شوي به هم په هغه ورتین کېږي چې هر څوک پکې راغو. زه ټولو کلیوالو له خواست کوم او بیا د ګیس والا شکریه ادا کوم چې د بیلي او د ګیس د خو بس بلکل بیله کې خوړو نه او دلته کې به دا مسله الله پاک حل کړي مهرباني کړي. ملګرو دا یوازې د ګیس والا نه دا زموږ د ټول کلي نه غلا ده ځکه چې ګیس هر چا ته راځي د ګیس د هر چا ضرورت دی نو په بیا موږ یو بل پسې کنځلې کوو چې یاره ګیس نه راپرېږدي دا چل دی هغه چل دی خو د دې مین وجه دا ده نو د دې خیال ساتل د پیرپی په هر باشنده باندې چې کم ځای له دې ګیس دا تللی دی هغه باندې دا فرض دی خپلو دواګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان.